بسم الله الرحمن الرحیم. دی مسجد ته مسجد قباء ویل کیږي اور د مدینه منورې جنوب مغرب طرف ته دی اور مسجد عالیه ورته ویل کیږي. او د دې تاریخ دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنو عمر بن عوف سره 14 دن قیام کړو. 14 دن قیام کې دلته کې د مسجد قباء بنیاد کې خودلو اور دی مبارک سوره توبه آیت نمبر 13 کې ذکر هم راغلی دی. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. د کم کوبي خلک ته تعریف هم ډیر راغلو چې غي به استنجا کې ډیر زیات احتیاط کول او ول به لوټه استعمال کوي به غنه پس وبې استعمالولې نه دغه تعریف هم پکې رالو اور د دې مسجد کم عظمت پیغام پکې بیان شوی دی. اور یو روایت کې راغلی دی د مصنف ابن ابي شيبه روایت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمی وفي ذلك خیر خیر کې کم تنوین دی دا تعظیم د پر دی یعنی دې کې ډېر لوی خیر دی. او بل روایت کې راغلی دی الصلاه فی مسجد قباء كعمره د مسجد قباء کې موږ کول د سیدی لکه عمره. اور دین علاوه حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم معمول دا چې هر هفته باندې په مسجد قباء ته زیارت لپاره به تشریف راوړو، کله به سوالی باندې رالو او کله به پیدل رالو. اور دین علاوه یو بل روایت کې راغلی مصنف ابن ابي شيبه روایت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مسجد قباء کې یو سړی کور کې او د سو کې مسجد قباء طرف ته روان شي ول تسلو رکعت موزو کې د سیدی لکه بیت الله کې عمره وکي یعنی دومره ثواب ورته ملويږي. نو ابن ماجه روایت کې هم دا راغلی چې دی کې د مونږ د عمره برابر ثواب لري. الله رب عزت زموږ تاسو ټول د اعمال قبول کړي اور کم ملګری خوښمندي یا دعاګانو درخواست کړي میسجونه کړي یا میسج میسنجر باندې یا په واتس اپ باندې یا کال کړي چې څه طریقې سره موږ سره رابطه کړي ټول تم دعاګانې کړي ان شاء الله الله رب العزت موږ تاسو ټول عمره اور د حج بار با سعادت نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.